الرحمن الرحیم. عزتمند مسلمانانو، د اسلام بنیادی ارکان الله جل شانه ذکر کړی دی. په هغه کې یو رکن د مونږ کول دی، یعنی په ټولو عبادتونو کې بهترین عبادت مونږ کول دی. په قرآن او په احادیثو کې د ایمان نورستو چې ډیر تاکید راغلی دی د مانځه په باره کې، دغه چې د مونږ د مؤمن معراج دی او دا مونږ د رحمت خداوندی د حاصلولو یو عظیم سبب دی، یو طریقه ده. او په قیامت کې به د انسان سره د ټولو نه مخکې د مانځه حساب کولی شي. د اسلام او د کفر په منځ کې فرق کوونکی هم دغه مونږ ښودلی شوی دی. مونږ د دین او د اسلام ډیر عظیم رکن دی، او دا مونږ کوم دی په هر عاقل باندې، په هر بالغ باندې، مسلمان باندې د ورځې 15 وخته مونږ فرض کړی شوی دی او فرض عین دی. کو مالدار وي دا انسان، کو دا انسان غریب وي، مسافر وي دا انسان یا مقیم وي دا انسان، دا انسان صحتمند وي یا بیمار وي، کو دا انسان دا نارینه وي او کو دا جګم دی زنانه وي، دا انسان کو عالم وي یا جاهل وي، د امن په حالت کې وي، د ویر په حالت کې وي، په هر حالت کې بدی د الله جل شانه طرف ته رجوع کوي او دی به کوم دینو دا مونږ کوي. د عزتمندو د مانځه باره کې تذکره په قرآن کې تقریبا 109 مرتبه د دې تذکره شوې ده. د مونږ فرضیت باره کې هم الله جل شانه فرمای ان الصلاه كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی دا مونږ کوم دی په مؤمنانو باندې یقینا او بشکه دا مونږ په مؤمنانو باندې په خپل مقرر وختونو کې فرض کړی شوی دی. د مانځه په باره کې الله جل شانه زه په زه فرمایلی دی چې تاسو واقعي الصلاه او اتو زکات مونږ قائم کې. د الله جل شانه په قرآن کې فرمای چې قد افلح المؤمنون، یعنی د مؤمن صفات ذکر کړي دي. تقریبا 6 صفات دلته په دې آیات مبارکو کې ذکر کړي دي. په هغه کې اول صفت چې د مؤمن په دنیا او په آخرت دواړو کې کوم نه کامیاب شو، کم چې هغه مؤمن کامیاب دي په دنیا او په آخرت کې، کم مؤمن چې د خپل منځونو کې عاجزي کوونکی نه د الله د يرنا چپ ولاړ وي. دغه شان ته هم دغه ځای کې الله جل شانه فرمای چې دا مؤمنان یعنی هغه مؤمنان چې دوی د خپل منځونو حفاظت کوي، یعنی د منځونو د وختونو خیال ساتي، چې تاسو د منځ اهتمام هم معلوم شي. او یعنی د منځ اهتمام کول د کامیابه مؤمن اولنې صفت دی. او دغه شان په منځ کې خشوع ذکر شوی ده، د اخیری صفت چې د ټولو منځونو حفاظت به هم کوي دا مسلمان او دا مؤمن. ځکه الله جل شانه په قرآن کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه، ویني تاسو مانه مؤمنانو تاسو مانه مدد حاصل کې په هر سختۍ کې په صبر او په مانځه سره. یعنی بشک الله جل شانه دا چې کوم دینو مرګری دی او محبت کوون کې دی د چا سره؟ د صبر کوونکو سره. څوک چې صبر کوي الله جل شانه د هغه سره چې کوم دینو محبت کوي. الله جل شانه په قرآن کې د نور عبادتونو په نسبت، نور عبادتونه روزه، مونږ، زکات، حج او نور ډیر احکامات الله جل شانه د ټولو تفصیلی احکامات چې کوم دي ذکر کړی دي. خو لیکن د مانځه په باره کې الله جل شانه د دې په نسبت ډیر چې کوم دي تذکرہ کړی ده. د قرآن مجید کې الله جل شانه د اودس، د غسل، د تیمم ذکر شته دي. د مانځه په باره د مانځه د پاره د جامو د پاکوالي ذکر شته، د قیام، قعود او دغه شان د رکوع، د سجدي، د تسبیح، د تمهید ذکر هم شته، د صلات حب ذکر هم شته په قرآن کې. خلاصه دا شو چې الله جل شانه په قرآن مجید کې سامره احکامات په تفصیلی احکامات چې کوم دي ذکر کړي د مانځه په باره کې ذکر کړي. دا نور عبادتونو نه دي ذکر کړي چې سامره د مانځه اهمیت چې کوم دي نو الله جل شانه ذکر کړی دی. او د مانځه اهمیت هم د دې نه معلومه شو چې الله جل شانه په قرآن کې د مانځه تذکره زیاته کړی ده. زموږ عزتمند د مونږ داسې شی دی چې الله جل شانه په مخکې امتونو کې هم چې کوم دي نو په مخکې امتونو باندې مونږ فرض کړو، خو لیکن د هغه کیفیت، د هغه طریقه، د هغه کوم دی وخت، د هغه تعین چې کوم دی زمونږ د امت نه جدا و. زموږ عزتمند مونږ د خپل منځونو حفاظت وکړو، ځکه چې د مونږ کوم دی نو دا په اسلام په ارکانو کې دویم غټ رکن دی. څنګه چې په حدیث مبارکه کې راځي نبی رسول الله فرمای و اقام الصلاه و ایتاء الزکات، یعنی تاسو چې کوم دی نو خپل منځونه قائم کې، زکات ادا کې، حج او صوم دغه شانتي د رمضان روزي ونیسئ. او دغه شانتي حدیث مبارکه کې راځي الصلاه عماد الدین، دا مونږ کوم دی د دین ستنه ده. زموږ عزتمند موږ د اهمیت نبی رسول الله پر کله چې کوم دین او اخیری وصیت کوي مؤمنانو ته، اخیری وصیت کوي خپل امت ته، اخیری وصیت کوي نه هغه څه باره کې کوي دغه
د مانځه په باره کې کوي یعنی هغه د مانځه او د غلامانو د حقوق ادا کولو مطابق چې متعلق دا چې کوم دې تذکره کوي زما عزتمندو یعنی تاسو د خپل منځونو حفاظت وکړئ نبی رسول الله فرمای او د خپل علماانو سره خپل ماتخت سره چې ستانه لاندې کوم کسان دي د هغوی په باره کې د الله نه ویریږي یعنی د هغوی حقوق ادا کړي نو موږ تاسو وګورو چې موږ د الله جل شانه چې د امر عظیم نعمت موږ له راکړې دي چې موږ تاسو ته ملو شوی د دې موږ سامره پابندي کو زما عزتمندو دا داسې آسان نعمت دا داسې آسان نعمت د الله جل شانه موږ تاسو باندې پرس کړی دی چې د کوم دی مالداري نه غواړي دغه شان دي لږ کوم دی نو نور سيزونه نه غواړي خو تا سړی مالدار وي حج له ولاړ شي طاقت قوت وي جهاد له ولاړ شي خو لیکن دا دی په هر حالت کې کولی شي زما عزتمند چې موږ تاسو د الله جل شانه په ګور کې 15 وخته د ورځې حاضری دا یقیني وکړو چې د جمع سره چې کوم دی تاکید راغلي دي چې تاسو رکوع کې د رکوع کوونکو سره یعنی تاسو منځونو کې د جماعت سره یعنی د جمع سره د خپل منځونو پابندي کو الله جل شانه دی اول مال او بیا ټول امت لږ کوم دی د دې توفیق راکړي امين برحمتک یا ارحم الراحمین